اوس زه دعوت ورکوم هغه شخصیت ته کوم چې د تعریف محتاج نه دی، شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عنایت الرحمن حقانی صاحب ته چې هغوی راشي او خپل خیالاتو اظهار وکړي. وبرکاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. زما معزز پرنسپل سے د دې ادارې اساتذه او د هغوی سټوډنټانو ستاسو سالانه تقریب دی د تقسیم انعامات تاسو ته معلومه ده. د دنیا هم دا دستور دی، دا طریقه ده چې کله امتحان وشي نو چې کومو شریکانو په هغې کې نمایه پوزیشن اخیستی نو د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره او د هغوی د والدینو د اطمینان دپاره هغوی ته څه انعامات ورکولی شي. او زمون د عربي لغت مشهوره مقوله ده، عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. امتحان ته په عربی کې اختبار وایي او د اختبار مطلب دا دی چې پته ولګي چې دا سټوډنټ دا طالب کالو سر د ادارې ته راغی داسې زده کړي دی او که نه. نو چې کومو کسانو کم طالب علمانو پکې نمایه پوزیشن اخیستی هغوی ته به انعامات هم انشاءالله ملاویږي. او دا زمون د شریعت هم تقاضا ده. لومبنی بشر او لومبنی نبی او پیغمبر حضرت آدم علیه السلام باندې امتحان وشو. الله جل شانه په هغه امتحان کې هغه اول نمبر باندې راوست د الله جل شانه د طرفنا ورته دوه انعامات ملو شو. یو خاص انعام چې د هغوی په جنت کې اوسولو او دویم عام چې د انعام چې هغه خلافت او مشري د ځمکې وه. دا کار نه کوي، زما آواز هم غلی دی. نو دا اسلامی آداب اصول هم دی او دا د دنیا اصول هم دی چې کومو کسانو محنت کړي په کار ده چې هغوی ته د خپل محنت صله ملو شي او هغوی حوصله افزایي وکړي شي. زما عزتمندو، د انسان په دنیا کې د اوسېدلو دپاره دوه شیونه ضروري دي. یو د خپل مذهب نه واقفیت او بل د دنیا د طریقې کار نه واقفیت. ځکه چې دا بدن مرکب دی د دوو شیونو نه، یو روح دی او بل جسم دی. د روح د نشونما دپاره هم د غذا او د خوراک ضرورت دی او د بدن د نشونما دپاره هم د خوراک ضرورت دی. د روح غذا او خوراک دا د اسمان نه راغلی ده، د قرآن حکیم په شکل کې او د پیغمبر علیه السلام د احادیث مبارکه په شکل کې مونږ او تاسو سره موجود ده. او د بدن د غذا او د نشونما دپاره چې کوم اسباب او وسایل دي الله جل شانه په دې ځمکه کې پیدا کړي دي. نو د انسان د انسانیت کمال دا دی چې هغه به د روح د نشونما هم خیال ساتي او د بدن د نشونما به هم خیال ساتي. که دې روحاني طریقې سره صحتمند وي نو د آخرت
او د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی هغه به د راحت او د خوشحالۍ وي او د خپل آخرت جوړولو دپاره چې د کومو اسباب او وسایلو د عبادات او د طاعاتو ضرورت دی دی به هغه هم چې دی نو په صحیح طریقې سره ادا کولو والی او دغه رنګې که جسمانی لحاظ سره دی صحتمند وي نو د دنیا او د بدن د نشونما دپاره چې د کومو وسایلو ضرورت دی دی به هغې کې هم خپل تګ و دو په اعلی طریقې سره کوونکي زما عزتمندو اولاد د الله جل شانه یو لوی نعمت دی د دې نعمت د قدردانۍ پوښتنه تاسو د هغه چا نه وکړئ چې چاته الله اولاد نه دی ورکړی په دې کې عام خلق هم او خواص چې انبیاء کرام دي هغه هم په دې سلسله کې دا تمنا ورزو لري چې اولاد دی وي ابراهیم علیه السلام د 120 سال په عمر کې د ولد او د بچی طلب کوي غواړي زکریا علیه السلام د 90 سال په عمر کې د الله جل شانه نه بچی او ولد غواړي د یعقوب علیه السلام د سترګو مبارکو نظر زکه لاړ چې د هغه بچی یوسف علیه السلام د هغه نه چې دینو غایب او رکو دا بچی که صحتمند وي روغ وي نو مور پلار یې خوشحاله او دا بچی که بیمار شي نو مور او پلار هم ورسره شپه چې دی نو هغه روڼی د والد په نسبت باندې والده په بچی باندې زیاته شفیق او مهربانه په جمی کې په یخه شپه کې په اوږده شپه کې که دا بچی بستره کې چې دی نو هغه میچاځي وکړي مور راپاسي خپله یخني چې دی برداشت کړي اوبه ګرمې کړي او د بچی د پاکولو دپاره چې دی نو د ګرمو اوبو انتظام وکړي نو بچی او اولاد د الله جل شانه ډیر لوی نعمت دی خو زما عزتمندو په بچی راوړلو کې په اولاد او بچو پیدا کولو کې انسان دا منفرد او ځان لنه دی نور حیوانات هم ورسره شریک دي نور حیوانات هم اولاد راوړي بچی راوړي خو د انسان او د نورو حیواناتو په منځ کې د اولاد په سلسله کې بنیادی فرق هغه د تربیت دی نور حیوانات د انسان په نسبت زیات بچی پیدا کوونکي دي خو لیکن د هغوی د تربیت سے انتظام نشته دی او انسان هغه د خپل اولاد د صحیح تربیت چې دی نو پابند دی شرعا هم اخلاقا هم او په عام معاشره کې هم که چېرې دا بچی نیک وي دیندار وي دا با اخلاق وي با کردار وي نو عبادت په دې کوي مونځ به دې کوي ذکر به دې کوي تلاوت په دې کوي او شاباسي به خلک په پلار باندې وي که دا بچی بد کردار دی بد اخلاق دی نو رواني به دې کوي او کنځلې به خلک پلار ته کوي مشهور زمونږ د پښتو چې دی نو هغه محاوره ده یو ماشوم روانې کو نابل کس ورته وي چې پلار خو دې ډېر ښه سړی دی خو ته خوش د نه سړي بچي نو مطلب دا دی چې حقه د غلطۍ نسبت د بدۍ نسبت هغه پلار ته وشو خو په بیل انداز کې وشو که دا بچی غل دی ډاکو دی تاڼې ته ځي تحصیل ته ځي عدالت ته ځي دا پلار به ورسره چې دی نو هغه ملوث وي په دې کاته کې او شرمیږي به وکیل به نیسي تاریخونو له به ځي که جیل ته لاړ د ملاقات دپاره به ځي او هغه سره به چې دی نو وخت ورکوي هغه له او ملاقاتونه به کوي او تاوانونه به کوي نو زما عزتمندو شرعا هم او اخلاقا هم مونږ د دې مکلف او پابند یو چې د خپلو بچو صحیح اصلاحي خیال چې دی نو هغه وساتو او په دوو طریقو سره ما درته ویلي چې د روح د غذا او د ترقۍ به هم خیال ساتو او د جسم د ترقۍ او نشونما به هم خیال ساتو دین ته به هم راولو او دنیاوي تعلیم ته به هم چې دی نو هغه راولو چې د دین او د مذهب نه واقفیت حاصل کی د دنیا د تګ و دو نه او د دنیا د اوتار چړو نه او د دنیا د نقصان او د فایدې نه هم چې دی نو هغه با خبره شي نو یو کامل او یو ښه والدین مور او پلار او سرپرست هغه دی چې د بچی دینی او دنیاوي دواړو طریقو سره چې دی هغه اصلاح وکړي او بچی د دین نه
باخبره کی او د دنیا نه هم باخبره کی هغه که الک ته او که هغه جینۍ ده چې څنګه الک د پیغمبر علیه السلام امتی دی د خوراک سکاک ورته ضرورت دی دغه رنګې جینۍ هم د پیغمبر علیه السلام په امت کې د خوراک سکاک ضرورت دی ورته نو چې څنګه موږ د الکانو د تعلیم او تربیت خیال ساتو د خپل جینکو د خپل اولاد بچو به هم د تربیت چې دی نو هغه خیال ساتو ولیکن زما عزتمندو زمونږ شریعت د دینی تعلیم حکم خو کړی دی ولیکن د دنیاوي تعلیم د جینکو نه منع نه ده کړې شریعت اجازت ورکړی دی خو په خپلو اصولو کې دننه شریعت د تعلیم اجازت ورکوي د بې حیایۍ اجازت نه ورکوي شریعت د اعلی تعلیم اجازت ورکوي خو د خوشې ګرځېدو په پارکونو او په بازارونو کې د ګرځېدو اجازت نه ورکوي اکبر آلابادی رحمت اللہ علیہ فرمائی تعلیم و لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو نو د حیا زیور دا د زنانو د پاره چې کم ظاهري زیورات دي کالې د هغې نه زیات قیمتي دي د پیغمبر علیه السلام لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات کیږي جاړي د هغې په خدمت کې چې کومه بیبي لګیا ده نو هغې ورته وي ته ولې جاړې وي زه د دې نه یریږم چې زه وفات شم او زما د جنازې په کټ باندې زما جسم کېښودلی شي نو زه به چې دی نو هغه خلکو ته ښکارېږم وي نه په ته خو به کفن کې پټی څادر به د باندې خور وي نه بیا هم زما د جسامت د غټوالي او د نریوالي به خلکو ته پته لګي نو بیا ورته اسما بنت عمیس رضی الله تعالی عنها چې د هغې په خدمت کې لګیا وه هغې ورته وفرمیل چې داسې انتظام به وکړو چې یو څو لرګي به جوړ کړو ستا د جنازې د کټ ته پاسه به ولګو په هغې به څادر واچو په دې سره به ستا د جسامت د غټوالي د ورکوټوالي پته چې دی نو هغه نه لګېږي نو دا ډولۍ چې ورته موږ چې د جنازې په کټ باندې اچولي شي دا په د دې ابتدا او بنیاد د دغې وخت نه چې دی نو هغه کېښودی شو نو د زنانو دپاره د ایمان نه پس که یو څیز د دنیا او د آخرت په اعتبار سره د عزت او د عظمت شی دی نو هغه حیا ده او د مسلمان او د نورو غیر قومونو په منځ کې هغه بنیادي امتیازي شی هغه چې دی نو هغه حیا ده او پرده ده نو الله جل شانه دې دا اداره کامیابه کړي او الله جل شانه دې چې په دې کې کوم الکان یا جینکې تعلیم حاصلوي الله جل شانه دې دینی دنیاوي دواړو اعتبار سره ترقی نصیب کړي او الله دې زموږ د ټولو د حیا او د عفت هغه چې دې جون نصیب کړي د بې حیایۍ د جون نه دې الله زموږ حفاظت وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. From her, now for not segment, I would like to invite Sudesh class 8 to come forward and present his naat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوجے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوجے
گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شی پہ لکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، روز قیامت میزان پل پر، روز قیامت میزان پل پر دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤ، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤ، انہیں سیکھا نام محمد، ان سے سیکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، میرے الہ سن میری دعا، سن میری صدا، اے مولا میرے، اے میرے الہ سن میری دعا، سن میری صدا، یا سمیع دعا، یا سمیع دعا، یا سمیع دعا، یا سمیع دعا، اے مولا میرے، اے میرے الہ سن میری دعا، سن میری صدا، اے مولا میرے، اے میرے الہ سن میری دعا، سن میری صدا، مولا 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 مولا، ایمان ہو اپنا صحابہ سا
کردار ہو روشن قرآن سا، ایمان ہو اپنا صحابہ سا، کردار ہو روشن قرآن سا، ہو نور یقی صورت سے آیا، سن میری دعا سن میری صدا، اے مولا میرے اے میرے الہ، سن میری دعا سن میری صدا، یا سمیع دعا یا سمیع دعا یا سمیع دعا یا سمیع دعا، دنیا میں ہو یا پھر یوم حشر، ہر لمحہ تیری رحمت کی نظر، دنیا میں ہو یا پھر یوم حشر، ہر لمحہ تیری رحمت کی نظر، چاہت ہی نہیں مجھے اس کے سوا، سن میری دعا سن میری صدا، اے مولا میرے اے میرے الہ، سن میری دعا سن میری صدا، اللہ 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 اللہ، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے غمگین، سجدوں میں کبھی جھکتے ہیں جبھی، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے غمگین، سجدوں میں کبھی جھکتے ہیں جبھی، دامن میں تیرے آگے ہی کھلا، سن میری دعا سن میری صدا، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال نے سمیٹنے کی خواہش کی غفلت میں ڈال دیا۔ لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا۔